نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون صدق الله العظيم. محترم مسلمانانو، دا نننی ټاپک زمون د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات متعلق دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله وفات شوی دی، په څومره عمر کې وفات شوی دی، د هغې د وفات په وخت کې چې کوم دی د صحابه کرامو څه حال دی. علما لیکي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ربیع الاول په میاشت کې وفات شوی دی. دا خو اتفاقی خبره ده. څوک وایي چې دا د ساخ په وخت کې وفات شوی دی، څوک وایي چې دا د زوال په وخت کې وفات شوی دی. دغه رنګې په تاریخ کې هم اختلاف دی چې دا په ربیع الاول کې په کوم تاریخ باندې وفات شوی دی. راجح قول له هغه دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په 12 ربیع الاول باندې وفات شوی دی. نور په دې کې چا پکې 1 ربیع الاول هم لیکلی دی، چا پکې 2 ربیع الاول هم لیکلی دی. دغه رنګې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه د څومره عمر په وخت کې وفات شوی دی، نو راجح قول دا دی چې 63 سال عمر، یعنی 63 کال عمر. چا پکې 65 هم لیکلی دی، چا پکې 60 هم لیکلی دی. محترمو، چې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات کیږي، د دې جهان نه چې کوم دی هغه تشریف وړي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غم خبر او آواز راغی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه وفات شو. د صحابه کرامو احوال ډیر بدل شول. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ داسې یو دیوال ته ډډه واله، د ډېر غم د وجې نه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ محترم خبرې نشي کولی. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ هم ډېر زیات په سخت حالات کې دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په هغه باندې داسې سخت حالات ته محترمو چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ جاړي جاړي تر دې چې هغه بېهوشه راپرېوتو. محترمو تاسو په خپل سوچ وکئ، یو انسان دی، دا هغه چې کوم دی خپل بچی وفات شي، د ده چې کوم دی خپل مور خپل پلار وفات شي، د چا ورور وفات شي، د چا خور وفات شي. محترمو دی غم د څوک د ټینګې نه دی. محترمو څوک دا نشي برداشت کولی. د دوانو جانو سردار نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې وفات شو، نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ داسې جاړي چې په جړا جړا کې بېهوشه راپرېوت. محترمو محترمو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د هغې دغه حال دی چې هغه خبرې نشي کولی او هغه چې کوم دی بېهوشه راپرېوځي. محترمو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات خبر په هغې باندې دومره لوی چې کوم دی ګران فرېوتو. محترمو د ټول نه لوی او خطرناک غم او هغه حالات چې پچاو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ باندې دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تر راغستی ده
او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا فرمایي وای منافقان دا وای چې نبی اسلام وفات شوی دی تل دی نه او د حضرت موسی علیہ السلام په شانتی د الله رب عزت او ملاقات ته تل دی واپس پرازي لکه څنګه چې حضرت موسی علیہ السلام کوه تور تلاړو بیا چې کوم دی واپس راغی. نو په دغه حال کې محترمو دغه حالات چې کوم دی تیرېدله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تور راغستی دا څوک چې کوم دی سویلې نشي په دې کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته فتح ولګېدله. نو هغه چې کوم دی په دغه وخت کې د وفات په وخت کې هغه موجود نه دی چې کله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه ته فتح ولګېدله د خپل کور نه چې کوم دی هغه راځي په اسمان دی را روانېږي او چې کله مدینه منورې ته راغی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم روضه مبارکه ده په وخت کې هغه حجره وه هلته چې کوم دی هغه داخلېږي کور کې زنانه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواته غیر چاپېره ناستې ډېر په غم کې دي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اجازت وغوښتلو او د اجازت په حالات کې چې کوم دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورغه حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها چې کوم دی دا غین علاوه نور زنانو فردي وکړي. دغه رنګي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی وا نبیاه وا خلیلاه وا صفیاه او بیا وای چې د الله رسوله بس الله پاک بتا باندې یو مر راوستو بیا ان شاء الله تا مرګونه نشتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل کو چې کله بیا راووتو بهر ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غم کې صحابه کرام ډېر زیات هغه پریشانی کې دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنهم ډېر زیات په غم کې دي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې تا قرآن پاک د هدایت نه دی اورېدلې انک میت و انهم میتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد چې اے پیغمبره ته به هم وفات کېږي دا خلک وفات کېدونکي دي او ستا نه مخکې موږ د هېڅ انسان لپاره چې کوم دی همیشوالی نه دی راوستی څوک همیشه دلته نشي اوسېدلی نو لهذا پیغمبر علیه السلام به هم همیشه نه اوسېږي. نو په دغه لحاظ سره خلک چې کوم دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کوم دی راغونډ شول. محترمو الله رب عزت دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم سنت طریقې دي هغه دی اوس په مونږ کې راولي هغه دی په مونږ کې چې کوم دی ژوندی کړي. الله رب عزت دی مونږ د دنیا او د آخرت خوشحالي راکړي. وما علینا الا البلاغ.